وی چې بس لږ صبر لا ټایم راکړي چې کله مې ټایم پوره شي بیا به حج کوم. حج د ځوانۍ شي دی. حج په عباداتو کې ډېر مشکل ترین عبادت دی او الله پاک د ستا دا مشکلات خوښ دي چې ته د الله په عبادت کې دا کم ریاضت کې او کم مشقت چته الله پاک د ستا دا شي ډېر خوښ دی. تا د تند لګېدلې ده، تا خواهشات پرېښي دي، تا خوراک کاک پرېښی دی او ستا واحد مقصد صرف د الله رضا ده، الله پاک د ستا دا شي ډېر خوښ دی. نو خلک دا باندې جوړئ. لږ صبر وکړه. بچوله مې ودونه لا نه دي کړي چې بچي مې واده شي، کور جوړ کړم بیا به حج کوم. او حج به فرض یو مرګ ولا راشي نو د نبی علیه السلام په دې وعید کې به دې شاملېږي وي د ده خوښه ده که عیسایي مري او که یهودي مري. او بعضې خلک بل اعتراض کوي ویره دا دومره په لکونو حاجیان چې هر کال حج له ځي که نه، نو د دې په ځای دا پیسې را غونډې کوي او چېرته د غریبانانو په خلاحۍ او په بهبودۍ باندې ولګوي که نه. خو دا خلک چې په اسلام اعتراض کوي، د اسلام په رکن اعتراض کوي، د دې په جیب کې د 30 ګروپو موبایل پروت دی. په دې 30 ګروپو موبایل په ځای ته د 100 ګروپو موبایل هم استعمالولی شي که نه. په دې باقي پیسو ته د غریبانانو علاج او د هغه امداد ولې نه کوي؟ تا سره د کروڑونو روپو ګاډی کور کې ولاړ دی، په هغې دې نظر نشته دی او د مسلمانانو په یو عظیم عبادت باندې چې حج دی په هغې باندې ستا نظر دی.